شهید طرف امام مالک شافعی احمد فرمایی شهید جنازه به نشي کوله وجه دارا شهید بین ازمکه تتلون وړاندې رب کریم شهید جنت ته داخلي امام اعظم فرمایی د شهید جنازه به کولی شي وجه دارا یو جنازه دې د پاره مړی وبخلی شي یو جنازه دې د پاره د مړي په وجه زه وبخلی شم امام صاحب فرمایی جنازه دې وجه نه مه کوه شهید وبخلی شي جنازه دې وجه نه وکړه د ده په وجه الله ما وبخي دا د شهید پروتوکول دی حاجي صاحب خبره د اجر نه ده ستا جنازه به کولی شي که ته 1000 سنت ژوندي کې 1 لاک شهیدانو اجر درته حاصلېږي شهید چې په میدان جنګ کې خپله وینه توی کړه مونځ نه کوي ګیره په مخ نشته امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي د ده په وجه د رب نه دعا غواړه چې تا الله به جنت والاو ته وایي ای جنت والاو څه غواړئ جنت والا به وایي ربه د دنیا د مشقت نه خلاص شو نور څه نه غواړو بس عیش دی آرام دی چین دی سکون دی مزیدی عیاشي ده همیشه زندگی ده شهید به وایي ربه ما ته بیا ژوند راکړه ما دنیا ته ولېږه ما ستا په لاره کې میدان جنګ کې شهید کا رب به ورته وایي ولې زما جنت کې تا ته کمی دی دی ورته وایي نه ربه کمی نشته ستا جنت ډېر ښایسته دی د آرام ځای دی مګر دا په اجر حاصلېږي جنت تا ما ته راکړی دی په اجر میلاو دی رب کریمه ما دنیا ته ولېږه زه دنیا ته لاړ شم ستا لاره کې بار بار شهید کېږم ځکه کله چې ما ته شهادت میلاو شو تا چې کوم پروتوکول ما ته راکړی زه هغه پروتوکول ارمان لرم مال حاجي صاحب خبره د اجر نه ده خبره د قدر ده ته په اجر پسې منډې وهه شهید به په جنت کې د اجر پروا نه کوي قدر به غواړي پروتوکول به غواړي ربه ما دنیا ته ولېږه ستا په لاره کې بیا شهید شم کوم پروتوکول چې تا ما ته په وخت شهادت راکړی هغه پروتوکول دوباره راکړه شهید شوی نه دی خالد بن ولید شهید شوی نه دی مفتی صاحب دعوه دې غلطه ده مقام شهادت څنګه کسب دی بندې په کوشش څه څنګه حاصلولی شي آیا ابوبکر کوشش نه و کړی آیا خالد بن ولید کوشش نه و کړی زما جواب دا دی ابوبکر شهید دی اگر چې صورت د شهادت نه دی میلاو مګر حقیقت د شهادت میلاو دی وجه دا ده مصطفی فرمان دی من سأل الله تعالی شهادتا بصدق کم سړی چې په رښتیني زړه سره د رب نه مقام د شهادت غواړي الله ورته مرګ د شهادت ورکوي اگر که په بستره مړ شو ابوبکر هر میدان ته تل دی خالد بن ولید میدان ته تل دی اسباب اختیار کړي هلته جنګېدل دي شهادت حقیقت شهادت صورت نه ده میلاو وجه شهادت صورت ورکول د رب په اختیار کې دي کوشش ستا په اختیار او پیر صاحب ابھی سمجھ میں نہیں آئی بہرحال کم سړی چې په خپل کور کې د الله نه شهادت غواړي الله یې ورته ورکوي که دی غواړي د صدق دل ناسې نه چې ګپ ورسره الفاظ ذکر کړي یو ولایت چې دا په کسب سره حاصل دی دویمو شهادت دا هم حاصلولی شي بنده کله چې بنده اراده پخته وي کله چې بنده میدان جنګ ته ځي دا د بنده په اختیار کې دی درېیمه مقام دی مقام صحابیت مقام د نبوت دی یا مقام د صحابیت دی دا بنده په کوشش نشي حاصلولی یو سړی ډېر کوشش وکړي شپه ورځ لمونځونه کوي شپه ورځ تلاوتونه کوي شپه ورځ حجونه کوي دی د نبوت مقام نشي حاصلولی دی د صحابیت مقام نشي حاصلولی ما ته مقام حاصل دی په علم دی په کوشش دی په تکل دی علم حاصلېږي په کوشش سره ملا جوړېدی شي په کوشش سره عالم جوړېدی شي په کوشش سره مګر صحابي نشي جوړېدی په کوشش سره صحابي نشي جوړېدی په عمل سره دې وجې نه مقام شهادت مقام ولایت کسب دی انسان کوشش کوي حاصلولی شي د دې تمنا هم کوه کوشش هم کوه الله به درکړي مقام د نبوت دی یا مقام د صحابیت دی دا د رب په اختیار کې دی د دې تمنا هم مه کوه کوشش هم مه کوه ځکه دا
په کوشش نه دی اصل دا په عمل نه دی اصل نسبان دی اعتراض کول اصل کې په کمیټې د مسجد اعتراض دی وجه دا ده امام مسجد مقررول د کمیټې په اختیار کې دي دا د کمیټې کار دی په پرنسپل پروفیسر باندې اعتراض کول په پرنسپل اعتراض دی وجه دا ده پروفیسر مقرر کړي پرنسپل دی دغه شانتي په مدرس اعتراض کول په محتمم اعتراض دی مدرس مقرر کړي محتمم دی واورم په صحابه کرامو اعتراض کول اصل کې په حب اعتراض دی وجه دا ده مقام صحابیت ورکول دا طرف انتخاب دی دا په کوشش نه دی اصل صحابیت په اکثر عمل نه دی اصل صحابیت په کوشش نه دی اصل دی وجه نه زما نبی فرمایي لا تسبوا اصحابي زما د صحابه په باره کې نازیبا خبره مه کوئ نازیبا مطلب څه دی داسې خبره مه کوه چې ستاسو خوند نه کوي یو هلک لوی ډاکټر شو هغه هلک وایي زما پلار نه پوهېده خلک ورته وایي بچیا دې خبرې درته خوند ونه کړو نازیبا خبرې مه کوه اگر چې ته ډاکټر شوی لیکن د پلار په باره کې داسې جملې مه وایه دغه شان زما نبي فرمایي لا تسبوا اصحابي زما د صحابه په باره کې نازیبا خبره مه کوه یو لفظ شتم دی یو لفظ سبون دی شتم معنی ده کنزل بلا وجه کافر تم جایز نه دي کنزل بلا وجه دشمن تم جایز نه دي کنزل دشمن ته جایز نه دي کافر ته جایز نه دي یو ادنا مسلمان دا تصور هم نشي کولی چې صحابي ته کنزل وکړي ها مګر طارق پټان یا بل بې وقوفه چې ځان ته عقلمند نوم ورکوي ابا زه اعتراض زید کنزل خو نه کوم زه یو اعتراض کوم زه صحابي ته کنزل خو نه کوم رات بد ورته نه وایم مفتي صاحب له پکار دي صحابه تذکره نه کوي لکه څنګه چې ستا د وطن ستا د پښتنو طارق پټان وایي مفتي صاحب له پکار دي علیم له پکار دي چې زما قوم ته دا نه وایي موږ صحابو ته نشو رسېدی وجه څه ده وایي وجه دا ده بیا به زموږ نوجوان کوشش نه کوي ما یې ته ورته څه وایې چې آیا موږ په کوشش صحابو ته راسو ته ورته څه وایې آیا موږ په کوشش صحابو ته راسو که ته ځان په بابین پنځه ټوکړې کې وویشلې ته صحابي ته نه رسې کزمکه د شیطان په شانتې لویش په لویش ځای سجده وکړي بیا هم مقام د صحابیت ته څوک نه رسي نو دی وایي مفتي صاحب زه اعتراض نه کومه مفتي صاحب زه کنزل نه کومه البته زمونږ اشکال دی تاسو د صحابو تذکره مه کوئ وجه څه ده زما پلار شپېته حجونه کړي زما پلار شپېته حجونه کړي زما پلار شپېته کاله منځونه کړي زما پلار حافظ قرآن دی صحابي شپېته حجونه نه دي کړي ما پوه کا صحابي صحابي شپېته حجونه نه دي کړي صحابي شپېته کاله منځونه نه دي کړي صحابي حافظ قرآن نو ما یې ځان پوهې بیا راشه په همشئ خاموشه کېنه زه به دې پوهې کړم لا تسبوا اصحابي پیغمبر وایي زما د صحابو په باره کې نازیبا خبره مه کوه لس حجونه اسان دي 1 کروڑ خرچه پرې راځي منځونه اسان دي زکاتونه اسان دي زما نبي څه وایي لا تسبوا اصحابي دا نازیبا خبرې مه کوه ستا پلار حافظ قرآن دی ته یې د مصطفی صحابي حافظ قرآن نه دی زما نبي وایي لو انفق احدکم مثل احد ذهبا که تاسو کې یو کس د احد د غر نومره سونه ورکړي ما بلغ مد احدهم او نصیبه زما د صحابي او موټي خرج ته نه رسي ما وایي ته ما پوهې کا د احد غر څومره غټ دی په تمام عربو کې غټ غر د احد دی زما نبي فرمایي که چېرته د دې نومره تاسو سونه ورکوئ الان کې یو سړی هم نشي ورکولی د دې جملې نه راوځي لو بالفرض لکه زه یم فرض کړه که ته اسمان ته لاس ورسې زه ستا یمه ته اسمان ته لاس نشې رسولی دې وجې نه زما نبي کلمه د لو وویله لو انفقه تاسو خو داسې نشئ کولی نه په اسلامي تاریخ کې نه په تمامه دنیا کې چا کړي ها که تاسو چېرته داسې وم کوئ د احد د غر نو به سونه ورکړې ځان په مابین ټوکړه ټوکړه کې زما د صحابي او موټي خرج ته نه رسي ما یې حاجي صاحب ته عظمت میلاو دی د حج د وجې میلاو دی مونځ کوونکي ته عظمت میلاو دی د مونځ د وجې میلاو دی صدقه کوونکي
کوونکي ته عظمت میلاو دی د صدقې د وجې میلاو دی مبلغ ته عظمت میلاو دی د تبلیغ د وجې میلاو دی زما صحابه په منځونو متله زما صحابه په حجونو متله زما صحابه په تلاوتونو متله زما صحابه ته چې عظمت میلاو دی زما د وجود د وجې میلاو دی سوي زما صحابه ته چې عظمت میلاو دی زما د وجود د وجې میلاو دی ته زما صحابي په منځونو تلې ته زما صحابي په زکاتونو تلې ته په صدقو تلې او بې وقوفه لږ د عقل نه کار واله خپل بې عقلۍ ته د عقل توب نه مار کوه خپل جهل ته د علم نوم مار کوه دا د نصارا طریقه ده خپل جهل ته د علم نوم ورکوي خپل جهل ته د علم نوم مار کوه زما د پیغمبر د صحابو په باره کې خپل بکواس بند کا موږ له بیا د زبان د بندولو چل راځي موږ زبان بندول پېژنو که ته نه بندې موږ به یې لبند کړو او زه وایم 1000 بار مر کر جب بھی زندگی عطا ہوگی صحابہ سے ابتدا د صحابو په معامله کې مفتي صاحب زه سخت یم حاجي صاحب زه سخت یم د صحابو په معامله کې زه نشم برداشت کولی د صحابو په باره کې ستا د زمانې مولا چې زما په نبي باندې ګوته اوچتئ زه به برداشت کوم او ته به وایې بیا په ما به الزامات لګې ته به په ما الزامات لګې بیټا د نبي دپاره زه دې هر څه ته تیار یم بهرحال ما ذکر دا کاو زه د مونځ مقام منم مگر کم دی روجې مقام منم مگر د روجې مقام کم دی صدقې مقام منم مگر د صدقې مقام کم دی صحبت نبوت مقام خو د عرش نم اعلی دی زمونږ د اهل سنت والجماعت اجماعي عقیده ده په ځمکه باندې عظمت مولا زیاده مسجد دی مخکې لاړ شه بیت القدس دی مخکې لاړ شه حرم کعبه ده مخکې لاړ شه بیت الله دی مخکې لاړ شه کرسي ده مخکې لاړ شه عرش معلا دی اهل سنت والجماعت عقیده ده رسول الله د جسم سره لګېدلې خاوره کومه کې چې شعور هم نشته کومه خاوره چې د لیدو دپاره سترګه هم نشته په کومه خاوره کې چې اورېدو دپاره غوږ نشته دغه خاوره د دغې خاورې ذرات چې زما د نبي د جسم سره لګېدل دي دغه ذرات بیت الله نم اعلی دي د بیت القدس نم اعلی دي د لوح محفوظ نم اعلی دي عرش نم اعلی دي کومه خاوره چې لا شعور ده د عرش نه اعلی صدیق خو شعور والا عمر خو عقل والا عثمان سخا والا علي خو عقل والا په کومه خاوره کې چې شعور نشته کله چې د پیغمبر د جسم سره ولګېده د عرش خدا نم اعلی صدیق اکبر په ولو باندې زما نبي سره لیکل ده ما یې صاحب تا ته مسأله سمجھ کې نه ده راغلې بله غلطي ومنه دا د نصاراو طریقه ده کله چې ورته علم وایي د علم دعوه کوي د جهل سره د علم دعوه کول د مسلمان طریقه نه ده بلکې دا د نصاراو طریقه ده که خاوره کې صحابي کې فرق څه دی صحابه په خپله د پیغمبر خواله راغل دي پیغمبر خاورو ته په خپله تل دی صحابه په خپله مصطفی ته راغل دي ته ووایه د صحابي وجود څومره بلند و بالا دی کله چې د پیغمبر خوا ته راغلی رسول الله وفرمایل زما صحابه په اعمالو متلئ زما صحابه په اعمالو متله زما صحابي په منځ متله تا ته که عظمت میلاو دی د وجې د منځ نه میلاو دی زما صحابي ته چې عظمت میلاو دی مقام میلاو دی زما د وجود د وجې نه میلاو دی منځ نو ابوبکر صدیقو روژه نه ابوبکر صدیقو حج نو ابوبکر بیا هم صدیقو صدیق ته صداقت د منځ د وجې نه دی میلاو عمر ته فاروق اعظم لقب د منځ د وجې نه دی میلاو عثمان ته ذوالنورین لقب د منځ د وجې نه دی میلاو علي ته حیدر الشجاع لقب د منځ د وجې نه دی میلاو صدیق ته صداقت میلاو دی د صحبت مصطفی د وجې دی عمر ته فاروق اعظم لقب میلاو دی د وجې د صحبت مصطفی نه دی علي ته حیدر الشجاع لقب میلاو دی د وجې د محمد مصطفی نه دی د صحبت مصطفی نه دی عثمان ته ذوالنورین لقب میلاو دی د وجې د محمد مصطفی نه دی د صحبت مصطفی نه دی ابن مسعود ته فقاهت میلاو دی د صحبت مصطفی نه دی عمار ته استقامت میلاو دی د وجې د محمد
دی مصطفی نه دی زما صحابه په منځ مطلع دیو جن مصطفی وای زما صحابي په حج مطلع زکه حج ته عظمت ملاو دی د وجه د حج نه دی منځ کوونکي ته عظمت ملاو دی د وجه د منځ نه دی صدقه کوونکي ته عظمت ملاو دی د وجه د صدقې نه دی زما صحابي ته عظمت ملاو دی د منځ د وجه نه دی په منځ مطلع صدقې د وجه نه دی په صدقې مطلع د منځ د وجه نه دی په منځ مطلع زما صحابي ته چې عظمت ملاو دی زما د وجود د وجه نه ملاو دی وسعم تواچوا صحابي رسول باندې اعتراض نشي کېدی وجه دا ده څوک چې اعتراض کوي یا به د عمل په وجه کوي یا به د عقیدې د وجې کوي ته ووایه هغه څنګه ارے چې تا صحابه منل دي د عقیدې په بنیاد اعتراض نشته چې عقیدې غلطه وي هغه صحابي نه دی کله چې تا صحابي ومانو د عقیدې په وجه اعتراض نشته که ته عقیده غلطه ده هغه صحابي نشي کېدی وجه دا ده که په عقیده کې خلل راشي هغه صحابي نشي کېدی عمل د وجه په صحابي اعتراض نشي کېدی وجه دا ده موږ د عمل د وجه صحابي منلی نه دي موږ د عمل د وجه صحابي منلی نه دی نو بهرحال عزیزانو ما ذکر دا کو موږ صحابه منل دي د صحبت نبوت د وجه منل دي صحابي موږ منل دي د صحبت نبوت د وجه منل دي او زه به دې یو مثال ورکوم صحابي د صحبت نبوت د وجه پلقیږي مثال والی اسمان کې ستوري دي اسمان کې سپوږمۍ هم ده ستوري پلقیږي وجه سپوږمۍ ده ستوری رڼا عالي د سپوږمۍ نه عالي سپوږمۍ او ستوری جدا کا ستورو کې پلقان نشته ستوری چې پلق وای دا د وجه د سپوږمۍ نه وای صحابي چې پلقیږي صحابي د صحبت نبوت د وجه پلقیږي که د نبوت رڼا لري کې د صحابیت رڼا ختمیږي زما نبي مثال ورکړی اصحابي کالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم زما صحابه پشان ته د ستوري دي نبي اصحابي هدایت دی صحابي نجوم هدایت دی اهل سنت عقیده ده نبي معصوم دی د ګناه نه د صغیره نه د کبیره نه قبل النبوت وبعد النبوت معصوم مطلب دا دی مطلب نه دی نبي په خپله ګناه نه کوي نبي ځان د ګناه نه ساتي نه بلکې د دې مطلب دا دی نبي د الله د ګناه نه ساتي وجه دا ده نبي ته نبوت رب ورکړی نبي الله د ګناه نه ساتي که چېرته د نبي نه ګناه کېدی دا اعتراض په نبي نه دی بلکې دا په رب دی ځکه د رب انتخاب په ځمکه نبي دی د نبي نه ګناه نه کېږي د اهل سنت عقیده ده صحابي یوازې معصوم نه دی نبي یوازې معصوم دی صحابي یوازې محفوظ دی صحابي یوازې صدیق دی صحابي یوازې فاروق دی صحابي یوازې حیدر دی صحابي یوازې سخي دی صحابي یوازې فقیه دی صحابي یوازې بهادر دی صحابي یوازې لیډر دی صحابي یوازې سیف الله دی کله چې دا تمام را جمع کې صداقت د صدیق را جمع کې فاروق اعظم د عمر نه راوالي سخاوت د عثمان راوالي حیدر شجاع د علي راوالي فقاحت د ابن مسعود راوالي استقامت د عمار راوالي دا ټول چې را جمع کې د دې ټولو نه دا ټول داسې معصوم دي څنګه چې نبي یوازې معصوم دی کله چې ټول صحابه را جمع کې داسې معصوم دي څنګه چې نبي معصوم دی دې وجې نه زموږ عقیده ده د صحابه اجماع معصوم ده وجه دا ده سپوږمۍ چې کله خوره شي ټوکړه ټوکړه شي ستورو کې تقسیم شي ستوري چې کله یو ځای شي سپوږمۍ ترې جوړه شي نبوت چې تقسیم شي صحابه چې جوړ شي صحابه چې را جمع شي نبوت چې جوړ شي دې وجې ما وې نبي ابطالي هدایت دی صحابي نجومي هدایت صحابي نجومي هدایت دی اره بابا تا ته په سمجھ کې نه راستل صحابه اعتراض بعضې بېوقوفه داسې برحال عزیزانو دې وجې نه زموږ خپل عقیده خپل مذهب خپل عمل ټکو ما په ټولو باندې تفصیلي خبره کړې لیکن د وخت په اختصار سره په دې الفاظو باندې خپل تقریر راټولوم خطاب واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین دلی چې ټوکې لیکي تا ته خطیب سرحد لقب چا درکړ خطیب سرحد لقب دا د سنې د ملاو شوی چې زه د خیبر پښتونخوا خطیب یم
تاسو د خیبر پختونخوا په خوانینو سرحد راغستې دي د دې مراد دا ده د خطیب سرحد ما په ماشوموالي کې تقریر چې کله کاو زه به غر ته تلم موږ به غر ته سرحد وای اصل کې مان استادان ته پوښتنه کتا تقریر چرته یاد کړل ما ورته سرحد کې وي ته خطیب سرحد اکثر کسانو د لفظ ویل باقی ما ته بدیس فرق نشته زه خطیب سرحد شوم یا نشم د دین هیڅ فرق نه سمستراله دین هیڅ فرق نه لویږي خطیب سرحد چاوای او چاونو دا هیڅ معمولی خبره نه موږ د ډیرو خلکو خبري ولدي موږ د ډیرو سجنګي په دې باندې نه زموږ مقام چتیږي نخ کته کیږي سمست مسله را دلی کې دي چې تاسو اشاره په دې الفاظ باندې چاته دا چې تا د نبی ته ګنا نسبت کړل او په صحابي دی غوته وچت هر سړی پیژني ته پوسټه څه ضرورت کله چې موږ په دغه سړی باندې رات کو داغه سیاسي جماعت برالګي او هغه په موږ باندې الزام د فرقواریت الانکه منګه فرقه سره نه منو د فرقې سره زمون سخت دښمنی ده او موږ د وخت نه د فرقو په خلاف من خلق په مذهب او په دین باندې راجمه کو او فرقو ته نور چې کله د مذهب نه وایستل لکه دغه وی چې واسي اصل فرقواریت دین او دا دین به ختم کې يهودو نه د سينو ختم شوه يهودو نه دین د سينو ختم شوه بابا چې اغيو چرته د دین په خپل एकदम تبديل کنا بلکې ازادي ور لکه مثال په تور باندې یو کس او مونږ ویل چې یاره اختلاف مکوئ د چا فار سره برازي قرآن حدیث کې چې څه لغواړي ابور نه باس کړي او ولې چې اختلاف اسیم زما سوق نه همون چې چا سره اختلاف کو د دې بنیاد کو چې مونږ د قرآن حدیث صحیح مفهوم وسه لکه اتیر ورځ کې زما سره عیسائی باس وکول اسلام آباد نه موبایل باندې اما ته بده کې لیکو ما ته وای و اسلام په حقانیت څه دلیل دی ملزمات د نبی دومره پوری ناس ته زموږ څه دلیل دی چې زموږ خپل دین محفوظ دی دلیل په ملزمات سره ټول نه غټ دی چې زما د نبی د تکیا ناس تم صحابي نه دی رکړی او امت ته پیش کړل زما د نبی د خوراک طریقه د سنشت چې هغه زموږ امت محفوظ کړي نه ما زموږ دین پورا محفوظ وس کته چارته خلکو ته چې د اختلاف مکوي ورسله دراسه قرآن حدیث کې دی غوتی وای نو سبال وداد سی بدل کې يحرفون الكلمه عن مواضعه يهود طریقه دا و چې الفاظ د زینونو بدل کو معنی بدل کړي دغه شانتی دی هم راځي چې زمونږ د سړي خپل خو د لیکچر به ودرېږي اوبم لیکچر سټوپ کوي په بورډ باندې